اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا عمیر خاکسار. کتونکو، دا وخت کې د رستم پریس کلب نه د خصوصي پروګرام سره تاسو ته مخاطب یو. کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده د آل پرایمري ټیچر اسوسییشن لخوا د خپلو مطالباتو په حق کې هغې په پېښور کې درنه کوي. د تحصیلي رستم چې څومره هم د اپټا عهدهداران او ممبران دي، هغې پرون د پېښور د احتجاج کې د ګډون کولو لپاره د دې ځای نه تللي دي. په دویمه ورځ خو هم د هغې احتجاج روان دی. چې څومره د تحصیلي رستم د پرایمري سکولونه دي، هغې سکولونو ته تالې لګولي دي، ماشومانانو ته یې چوټي ورکړې ده. خو په دغې ټول صورتحال باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر صحافي جناب عزیر نعماني صاحب موجود دی. د دې نظر به تاسو سره شریکو. نعماني صاحب، یو جهان مننه چې وخت هم راکو. دا راته ووایه چې د اپټا غټې مطالبات کومې دي چې هغې سکولونو ته تالې ولګولې او ماشومانانو ته یې چوټي ورکړه، او نن په دویمه ورځ هم د هغې احتجاج جاري دی. دا کم داسې ضروري مطالبات دي چې دا نه منلي کېږي؟ د ټول ناول خو عمیر خاکسار صاحب ډېره مهرباني چې دا یو اهم موضوع ده. نن د ضرورت دی د دې خبرې چې په دې باندې مونږ کېناستو، په دې باندې مونږ لږه رڼا واچو. ډېر داسې خلک دي، والدین دي چې هغه د دې نه ناخبره دي، پته ورته نشته. نن موږ سره بلا شي والدینو رابطې وکړي چې سکولونه ولې بند دي، استادان چېرته تللي دي، احتجاج ولې دی، او ماشومانان کور کې دي، سکول به کله کولاویږي. مختلف سوالونه تپوسونه هغه ګزمونه کړي دي. په دې سلسله کې موږ پرون د اپټا چې کوم تنظیم دی هغې چې کله روانګي کوله پېښور درنا ته، موږ هغې سره ملاقات وکړو، هغې سره موږ خبرې اترې مو وکړې. موږ په هغې باندې کوم چې رپورټس وو د ټي وي دپاره، اخبارونو دپاره، هغه هم چلولي دي. د هغې دغه مطالبې دي چې کوم کنټرکټ بیس باندې د هغې کوم ټیچنګ سټاف دی چې دغه پرمننټ شي، د هغې د پنشن څه اصلاحات دي په هغې کې، اپګریډیشن څه مسلې دي په هغې کې. خو عمر خاکسار صاحب، زه به دا ووایم چې داسې معاشره کې موږ اوسېږو چې د استاز نه راواخله تر کلاس پوره پورې، د یو بیروکریټس نه راواله تر لاندې سطح پورې څومره پورې عام خلک دي، موږ خپل حق چې کوم دی هغه به په زوره باندې اخلو. موږ به خپل حق په احتجاج باندې اخلو، موږ به خپل حق په مظاهره باندې اخلو، موږ به خپل حق په درنه باندې اخلو. په کار خو دا وه چې کله یو قانون جوړ شي، چا سره کمیټمنټ کېږي چې ستاسو دغه مطالبې دي دا موږ ومنلې، کابینټ د هغې اپروول ورکړی دی، څه داسې مطالبې پکې شته. تېر شوي ګورنمنټ چې کله تلو کې و، نو په هغه ټایم کې زما په خیال شهرام خان د هغې سره دغه ناسته کړې وه او د دې کوم مطالبې چې کومې وې هغې منلې هم وې. بیا نګران سټپ راغی، نو بیا هغې هغه شانتې هغه څیز ونه چلو، د هغې هغه مطالبې چې کوم دي هغه پوره نه کړې شوې. نو دغه هم د هغې دغه مطالبې دغه ګیلې دي. خو زه به دا ته دا ووایم عمیر خاکسار، خپل کتونکو ته به هم دا ووایم چې استاد چې کوم دی دا د معاشرې یو ښه غړی دی، د مستقبل معماران تیاری، هغه ماشومان مستقبل د هغې په لاس کې وي چې دغه ماشوم سبا یو لوی افسر جوړ شي، خپل زده کړه وکړي. خو د بدقسمتۍ نه استاد هم په احتجاج باندې لاس پورته کړی دی. اول خو په کار دا و چې د دې تنظیم شته، اپټا ښه غټ تنظیم دی. زما په خیال چې استادانو دومره غټ بل تنظیم نشته چې کوم د پی ایس ټي کم تنظیم دی، بیا پای کې ایس پی ایس ټي چې کوم دی، پی ایچ ایس ټي کوم دی، تو څومره هم دی که نه، دغه غټ تنظیم دی. په کار چې دغه تنظیم لګیا وي، حکومت سره لګیا وي، ادارو سره لګیا وي، اسټابلیشمنټ سره لګیا وي، خپل دغه مطالبات چې کوم دي په بله طریقه باندې، په اسانه طریقه باندې هغې حل کړي. نو بدقسمتۍ نه که موږ ګورو نو بس استاد هم په احتجاج باندې لاس پورته کړی دی. په کار خو دا دی چې دوی دغه طریقې سره کښېني. بله خبره دا ده چې زموږ د انفارمیشنو متعلق سار یو استاد سره زما رابطه وشوه، ځکه پرون داسې موږ په دې کې ډېر زیات لګیا یو موږ چې څه خل به د دې راوځي چې دغه سکولونه کولو شي، د ماشومانو مستقبل چې کوم دی په دو باندې لګي چې دا ونه لګي. یو استاد موږ ته ووایي چې پی ایس ټي دا شانتې د کوم چې پرایمري سکول ټیچرز دي دا شانتې استادان پکې شته چې د هغې د 50,000 روپو نه واخله تر 1,24,000 روپو پورې تنخواګانې دي. داسې یو استاد پکې هم شته په تحصیل رستم کې چې هغه 1,24,000 روپۍ تنخوا اخلي. نو زه یم یار که مسلمانه ته دومره لوی فنډ اخلي، دومره لوی تنخوا اخلي چې په 1,24,000 کې ګزاره نه کېږي. تو بیا هم بېچاره زموږ اپګریډیشن دې وشي، زموږ دا اصلاحات دې وشي، دا دې وشي، هغه دې وشي. خو خیر یو روانه سلسله ده، هغه د ټول تنظیمونو دغه وي. خو په کار دا ده زه وایم چې د ماشومانو د مستقبل د خاطره دغه احتجاج، دغه درنه، دغه مظاهره چې کوم ده دا داسې په کار وه چې تنظیم شته، د تحصیل تنظیم شته، د ضلعې تنظیم شته، د صوبې تنظیم شته، چې دغه تنظیمي کوم عهدهداران دي یا خو د شمار خلک په وي، 200-300 خلک په وي، هغې ځي دغلته د خلکو سره مذاکرات کوي، خبرې اترې کوي، احتجاج کوي، پریس کانفرنس کوي، ځای په ځای باندې مظاهرې کوي.
خو په دې دا چې سکولونه بندولو سکولونه ماشومانو چوټي ورکولو دا نن دویمه ورځ ده پرون 10 بجې سکولونه بند شوي څنګه چې تا وویلو نن دا دویمه ورځ سکولونه بند دي سبا هم کېدای شي دا بند دي نو نقصان یې چاته دی نقصان یې ټول چې کوم دی هغه ماشومانو ته دي نعماني صاحب دا راته ووایه چې تحصیل رستم کې څومره پرایمري سکولونه هغه دا وخت بند دي او څومره کولو دي او د څومره ماشومانانو نقصان شو عمر حق صاحب صاحب مونږ چې سار یو ملګری دی فوکل پرسن هغه سره زموږ رابطه وشوه نو په تحصیل رستم کې 128 سکولونه چې کوم دي دا د ماشومانو الکانو دي پرایمري ګورنمنت پرایمري سکول چې کوم دی په تحصیل رستم کې 128 دي او د جنکو چې کوم دی فیمیل ګورنمنت ګرلز هایرز ګورنمنت ګرلز پرایمري سکول چې کوم دی کم د زنانو ماشومانو جنکو چې کوم سکولونه دي هغه 84 دي نو میل چې کوم دی میل تقریبا تر 60 نه والا تر 70% پر سکولونه بند دي نو وکتلو بعضې یک دوه سکولونه کولو دي هغه سکولونه کولو دي زه به دا ووایم چې کوم سکولونو استادانو تعلق د انصاف ټیچر اسوسییشن سره دی هغه سکولونه کولو دي او کوم چې نور عام سکولونه دي یا هغه استادان د مختلفو سیاسي جماعتونو سره روابط دي یا تنظیمونو کې دي نو د هغې زیاتره سکولونه چې کوم دي بند دي ماشومان چې کوم دي د دې کې کورونو کې دي د بدقسمتۍ نه د مخکې نه هم که موږ د صوبې حالات وګورو نو ډېر زیات 60% ماشومان چې کوم دي هغه د سکولونو نه اسیم بهر دي 40% ماشومان په سکولونو کې دننه دي چې هغه تعلیم حاصلوي خو چې دا کوم احتجاج پرونه شروع شوی دی نو هغه 40% ماشومان چې کوم دي نو هغه کورونو ته تللي دي کورونه هغه ناست دي پکې او سکولونه هغه فارغ شوي دي مطلب دا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 100% چې کوم دی هغه بالکل سکولونه بند دي سکولونه ماشومان چې کوم دي سکولونو ته نه ځي زده کړه هغې ته سهولت ورته نه میلاویږي او کم چې سکولونه کې ماشومان سبق وایي هغې ته هم چوټیانې میلاو شوي دي نو دغه یو لمحه فکریه ده زموږ دپاره چې یو خاص صوبایي حکومت لګیا دی تعلیمي ایمرجنسي کې تعلیمي اصلاحاتو کې دغه راولي د هغې نه هم دا پکار دی چې مخکې وختونو کې هغې سره کوم مطالبې د هغې منلې شوي دي معاهدې ورسره شوي چې په هغې باندې عمل درآمد وکړي چې دا ټینشن ختم کړي دغه سکولونه چې کوم دی کولو شي نعماني صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو او استادان لګېدلي دي سکولونو ته تالې لګولي دي هغې ته ماشومانو ته چوټي ورکړې ده د ماشومانانو هم ډېر غټ نقصان کېږي او بیا هلته کې درنم ورکوي په پېښور کې استادانو چې کومه لار اختیار کړې ده دغې ته په کم نظر ګورئ عمر حق صاحب څنګه تا ته ما ووي چې استاد له خدا نه دي پکار عام محکمو والا مونږ وینو صوبایي محکمې وي احتجاج کوي احتجاج د یو شهري بنیادي حق ته کولی شي احتجاج ناانصافي کېږي هغه سره د هغه جایز مطالبات نه منل کېږي احتجاج لاره شته بالکل موږ د دې مخالفت نه کوو خو زه دا وایم چې یو استاد چې کله په احتجاج باندې لاس پورته کړي سکول ته تاله ولګي ماشومانو د چوټي ورکړي سکول بند شي تعلیم بند شي د زده کړې سنټر چې کوم دی هغه بند شي نو دغه لار صحیح نه ده زه هم کو استادان احتجاج کوي بالکل هغې له پکار دي چې ودکړي خو د هغې تنظیمونه شته تا څنګه ما ووایي د تحصیل نه راواله تر ډسټرکټ پورې بیا ډویژن او بیا صوبه د هغې ټول ښه مضبوط کابینټ دی هغه د کابینټ کوم عهدهداران دي هغې دغه احتجاجونه کوي دغه پریس کانفرنس دي کوي خپلې مطالبې د خلکو ته کوي او دا اوس چې کومه طریقه کوي دا بالکل ټیک نه ده نعماني صاحب دا راته م ووایه چې حکومت له څه کول پکار دي پکار دا دي چې حکومت ته پته ولګېده ایجنسۍ دي دلته رپورټونه ورکوي موږ خپلو باندې په دې کې رپورټونه ورکړي دي چې استادانو مطالبې ونه منل شوې نو په 5 تاریخ باندې به هغې تاله بندي کړي سکولونه به بندي احتجاج به کوي د مخکې نه حکومت ټول هر څه نه خبر دی تر دې پورې خبر دي چې هغې ته کوم ځای کې ځای ورکړی جناب پارک کې تاسو به دلته خپل احتجاج ریکارډ کوئ پرون چې موږ خبر شو رابطه مو کړه پېښور کې اپتا چې کوم ذمهداران دي هغې سره نو هغوی په جناب پارک ته تالې والي دي هغې کې اوبه پرېښي دي موږ ناستې بندوبست پکې نشته موږ بهر په روډ باندې ولاړ یو ځای یاد کړو هلته موږ ولاړ یو خپل احتجاج کوم دی هغه ریکارډ کوو پکار ده چې په دې وخت کې حکومت خپل ریویه کې لږ لچک پیدا کړي کم جایز مطالبات دي د اپتا کم چې د استادانو جایز مطالبات دي چې هغه ورسره ومني چې دا مسله ختمه شي او د سبا نه چې کوم دی تعلیمي ادارې چې کوم دی دا کولو کړي شي ماشومان د سکول ته راځي چې خپل سبقونه چې کوم دی هغې وایي ډېره مننه نعماني صاحب تاسو ویل چې د اپټا تحصیل رستم صدر هغې موږ سره ټلیفون د لارې دي کتونکو د اپټا چې کوم آل پرایمري ټیچر اسوسییشن تحصیل رستم کوم صدر دی اجاز احمد موږ سره پلین دی وختي هسې هغه موږ سره په ویټینګ باندې دی د هغه کال اخلو او تپوس د هغه نه دغه کو چې څه حالات روان دي نن دویمه ورځ د احتجاجو نو هغې په کال باندې اخلو جی اجاز السلام علیکم اجاز احمد دا راته ووایه تاسو نن احتجاج چې کوم دی هغه کومې طریقې سره روان دی تاسو چې کومې غوښتنې دي او د غوښتنو کې حکومت
نمائندګانو تاسو سره رابطه کړې ده نه دي کړې څه مطالبات تاسو چارټر اف ډیمانډ کې چې کم دي هغې باندې تر څو مخه ده پورې عمل درآمد کیږي او دا راته مو ووایې چې نن د احتجاج چې کم دی دا به نن ختم شي خو دا لړۍ به روانه وي. وعلیکم السلام عزیر نعماني. بس مونږ خو په 5 تاریخ باندې هم احتجاج کړی و. زمونږ د استادانو خو دا مقصد دی چې اسمبلی نه دي کوم بل منظور کړی دی اپګریډیشن په حواله کې نو هغه چې دی هغه په عمل کې راولي. او بله خبره دا ده چې دوی له مونږ میاشت ټایم ورکړی خو چا په هېڅ قسمه څه عمل ونه کړو نو په دې وجه مونږ د پرون نه چې دی بیا پېښور ته احتجاج دپاره راغلي یو نو چې تر کومې پورې زمونږ دا جایز مطالبات کومې چې حکومت منظور کړي دي دا دی عمل کې نه راولي نو بس تر هغې پورې به سکولونه بند وي او زمونږ به دا احتجاج چې تر هغې پورې جاري وي. او ډېره مهرباني عزیر نعماني صاحب. جی جد احمد ډېره مننه. عمر حسار صاحب څنګه چې ابتا صدر چې کوم جد احمد دغه خبرې تاسو اورېدې کتونکو تاسو هم دا خبرې اورېدلې وي د ټول پروګرامو زویم چې عمر حسار صاحب اجازه په تاسو درکوي خو زه به دا خپل یو دغه تاسو سره شیر کوم چې دې ټایم کې پکار دا دي چې حکومت کم ذمواران خلک دي چې هغې دې سره کینی کم چې دغلته احتجاج باندې کم خلک ناست دي د ابتا تنظیم مشران دي او د دې چې کوم جایز غوښتنې دي یقینا چې غوښتنې ټول د هغې جایز دي خو چې کوم حکومت په ترجیحي بنیادونو باندې اغوستې کي او هغه منل کېږي چې دغه ورسره ومني چې دا احتجاج چې کوم دی دا ختم شي. یو جهان مننه ګرانو کتونکو تاسو د عزیر نعماني صاحب خبرې ترې هم واورېدې د ابټا تحصیلي رستم چې کوم صدر او اجاز احمد د هغې خبرې ترې هم تاسو واورېدې د هغې دغه وینا ده چې حکومت تر کومې پورې زموږ مطالبات نه وي منلي نو دغه درنا دغه احتجاجي لړۍ چې کوم دا به هم دغه شانتې مونږ دوامداره ساتو. حکومت لم پکار دي څنګه چې عزیر نعماني صاحب ووي چې د آل پرایمري ټیچر اسوسییشن دغه ټول مطالبات جایز مطالبات چې کوم دي دا ومني ماشومانانو کم مستقبل دی چې هغه بچ پاتې شي. هم تر بل پروګرام پورې خپل کوربا عمر خاکسار لور کې اجازت د لوی الله په امان.